خلکو باندې. نن سبا د تعلیم مقابله ده، د روزګار ده، خو یو بډبیره متني او اورمړه انقلاب دا ایریا ده چې په دې کې د ټوپک مقابله ده او د مړي مقابله ده. او چې اول رزق لنی چې لږه پیسه پیدا شي بیا وایي چې زه به څوک ولم. د دې ځای چې کوم مشران دي یا سټوډنټان دي نوې ځوانان کوم را روان دي ته تاسو څه ویل غواړئ چې څنګه به دا ختمېږي؟ جنگ جګړو دغه باندې دا مسلې نه ختمېږي. دا مسلې چې کوم دي نو په یو بل سره کېناستو باندې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو دې ټیم کې زه د بډبېرې تاڼې مخې ته ولاړ یم. په پېښور کې 34 تاڼې دي، 14 په دې 2024 په لسو میاشتو کې په پېښور کې مجموعي طور 490 کسان قتل شوي دي. د قتلونو د ټولو نه زیات اف آی آرونه چې کوم دي هغه د بډبېرې تاڼه کې شوي دي. د بډبېرې تاڼې کې په روان کال کې د قتل د واقعاتو 61 واقعات شوي دي چې بل په یو تاڼه کې هم د قتل واقعات دومره زیات تعداد کې نه دي شوي. د پولیس وینا دا ده چې دلته اف آی آرونه چې کوم دي هغه 61 شوي دي، خو د قتل واقعات د دین هم زیات دي ځکه چې بعضې اف آی آرونه داسې دي چې په هغې کې یو کس مړ دی، بعضې اف آی آرونه داسې دي چې په هغې کې 2 او 3 مړه دي. دې حوالې سره به موږ تاسو ته مکمل رپورټ ښیو. د پولیس خبرې به هم تاسو ته ښیو چې یاره ولې دې ځای کې دونه قتلونه کېږي. د دې ځای مشرانو او کشرانو سره هم خبرې کوو چې یاره څه وجه ده چې د دې تاڼې په ایریا کې دونه زیات قتلونه کېږي. راځئ موږ سره. زمان سے پوره پېښور چې موږ وګورو ټولې تاڼې نو د بډبېرې تاڼه هر ځل د قتلونو په واقعاتو کې پټاپ باندې څه وجه ده چې دې ایریا کې دونه زیات قتلونه کېږي؟ نو بس دلته دشمنۍ دي جي د ډېر وخت نه دي، د نن نه دي. که تاسو تاریخ وګورئ نو ډېر وخت نه دلته دشمنۍ دي او ډېرې روغې مو شوې، خو په روغو له پاسه بیا هم دوی قتلونه وکړي او قرآن وخوري په هغې د پاسه هم کوي. نو دلته 2-3 غټې دشمنۍ وي، هغه خو شکر دی په هغې کې روغه شی ده. خو چونکې د دیو دغه فطرت که تاسو وګورئ که نه نو دلته کې بچی چې هم رالی شي نو هغه د ټوپک او د تاسو که کوم کور ګورئ په هغې باندې له پاسه مورچه ده، نو هغه ذهن کې یو څیز ننوتی دا نه وځي. خو دا به ووایو چې الله پاک دې رحم وکړي په دې خلکو باندې. نن سبا د تعلیم مقابله ده، د روزګار ده، خو یو بډبېره متني او اورمړه انقلاب دا ایریا ده چې په دې کې د ټوپک مقابله ده او د مړي مقابله ده. د دې ځای چې کوم مشران دي یا سټوډنټان دي نوې ځوانان کوم را روان دي ته تاسو څه ویل غواړئ چې څنګه به دا ختمېږي؟ نو بس جی دا خو به داسې ختمېږي چې زمونږ که تاسو وګورئ نو زمونږ ینګ لکه نوې زمونږ پاکستان چې دی ینګ کول دی جي او بس خلکو تعلیم کړلی پخوا به نه نو کوم سړی چې تعلیم یافته وي ګوره د یو انسان قتل چې دی د ټول انسانیت قتل دی، قتل څخه خبره خو نه ده. او که تاسو مړ کو نو تم نه پاتې کېږي، تا هم وژني بیا. نو بهتره دا ده چې دلته که تاسو وګورئ څومره چې دغه دي کیسونه د ډسپیوټ باندې دي، په ځمکو د یو بل دعوې کړي دي بېجا. ښه سړي ته پته لګي چې دا ځمکه زما نه ده بیا دعوه کوي، هغې نه قتل مقاتله جوړه شي نو اخر به مرو. لکه که نیکه ته نیکه ته ته سوچ وکړي هغه ځمکه د ځان سره نه ده وړې. نو بهتره دا ده چې ینګ کول ښه تعلیم یافته دي هغه مشرانو ته ووایي چې موږ دښمني نه کول غواړو، بس د چا چې څه ځای دی هغه هغه ته حواله کړه، زه نه کوم. سره د دې ځای تاسو اس پی ایم پی ایم شته، ام ان ایم شته، ناظمان هم شته. ممکنه نه ده چې دا خلک اکټیو شي او دا څونه د خلکو بدیانې دي دې کې دي منډه ترڼه وکړي او روغ وکړي؟ بالکل جی په دې کې که زه تاسو ته ووایم جي دا شاندانه ګلزار مینې صاحبه چې ده هغه بار بار په دې کې ګرځېدلې ده. دې ځای کې چې کوم مشران دي یا ایم پی ایس دي، سمیع الله ایم پی ای شو یا مینا خان منسټر صاحب شو، بار بار ما په خپله دلدلي په دې خلکو کې په روغو کې ګرځي. دلته نور داسې مشران دي د کمیټۍ چې هغو ډېرې روغې وکړي او بار بار اړم دي لګیا دي روغې پکې لکه د مولیانو د ګلاب شیري دي د نسیم دي دا روغ هم دې خلکو وکړه. دې کې نور مشران دي چې هغو ډېر زیات اکټیو دي، علما کرام دي پکې. نو شکر دی ډېرې روغې وشوې، خو مزید په دې کې چې دی نو د تګ دو ضرورت دی چې دا ختم شي دا قصې. کاکا ستاسو د کوم ځای او جی کږې ولې ته څومره وخت نه دی کږې ولې کې اوسېږې؟ پلار نیکه کله نه؟ او جی پلار نیکه دا وخت و جی او جی خو سور کې او دادا نه مودی سم نو بس دا او دا 15 کاله وشو لږ حالات خراب شوي دي. بس ټول پېښور کې چې څونه تاڼې دي په ټولو کې د ټول نه زیات مړي د بډبېرې تاڼې په حدود کې کېږي.
دا جنگ جګړې بدل ته ختميږي څنګه؟ او جی نو به مشران شته دی چې الله طاقت توفیق ورکړي او الله مهربانه شي هېڅ به هم نه انشاءالله او الله دې پې بس رحم وکړي او الله دې بس مدد وکړي هر څه د الله په حکم کېږي جی او جی دلته ټوپک هر دویم دریم کس سره والله کرا ویم چاړم شته او جی بس غریبي او بس انسان خو ګوره تر خپل وسه دا زمونږ نن سبا وخت ډېر داسې او ډېر ګډ وډ مخلوق دی که نه او چې اول رزق لنی چې لږه پیسه پیدا شي بیا وایي چې زه به څوک ولم لکه مطلب ګوره ستا پلار نیکه د دې ځای وته یې تا اوسه پورې مطلب دا چا سره جنګ جګړه نه ده راغلې جي قسم په خدای زمونږ او بدي تېره شوې ده خو قسم دی که میږی مزار کړی دی میږی څه ته وایي بدي دې تېره شوې ده څونه وخت او داسې 2.5-3 کاله و جي نو څه ګټه دې پکې کړې وه هېڅ هم نه جي 3 د تره دامن مې مړه شوي دي 3 او جي او جي څه نقصان شوی نو بس هغه مخلوق را باندې ظالم و نور نه چې څوک دشمنیانې کوي هغې ته څه نقصان کېږي هسې نو به د انسان د بدن د عزت 3 واړه جي ګرځېدی شي بیا چېرته کوله اوسینګه چې اوس ته راغلی دی تاڼې کې ولاړې نه جي نه جي نشي ګرځېدی یو درم د بډبیر خلکو ته څه ویل غواړي چې دا جنګ جګړې دې څه وکړي او الله دې پې به رحم وکړي مشران شته چې طاقت توفیق الله ورکړي او به روغ راغ وکړي وګرځي تکړه خلک ښایسته ښایسته او شکر دې شته زه ایس ایچ او بډبیر عکیف خان سره ولاړم عکیف انجم خان سره ولاړم دې نه به پوښتنه کوو چې په پېښور کې په دې 8 میاشتو کې څونه قتلونه شوي دي نو په هغه کې 44 قتلونو سره بډبیره تاڼه په ټاپ ته دې نه به تپوس کوو دې 100 میاشتې دلته تېره کې چې وجوهات څه دي چې دلته دونه ډېر زیات قتلونه کېږي د دې خو ډېر وجوهات دي بډبیره کې ټول نه اول خبره ده چې دلته اسلحه کلچر زیات دی او اسلحې شوق خلک زیات لري دویمه خبره ده چې دا بډبیره شونکې تاریخي کلی دی خلک پکې ذاتي اوسیږي هر سړی تقریبا صاحب جایداد دی نو مشران چې کله وفات شي دا کشران چې راباسي نو دوی هم د دې جایداد باندې بیا تنازي او یو وایي چې زما دا پټې زما راسي بل وایي دا پټې زما راسي نو بس په دې کې مسله زیاته شي او قتل مقاتلې ته پکې خبره ورسي حل یې څه دی دا قتلونو واقعات کمېدو دپاره د دې علاقې مشرانو له څه کردار ادا کول پکار دي او پولیس له څه کردار ادا کول پکار دي ټول نه بهتر حل خو جی ایجوکیشن دی چې تعلیم عام شي او تعلیم شي ټولو کې راشي نو لکه دا دی اکسپټ کې چې دا جنگ جګړو دغه باندې دا مسلې نه ختمېږي دا مسلې چې کم دي نو په یو بل سره کېناستو باندې او لږ ډېر چې کم دي نو ځان له تاوان ورکولو باندې او دغه باندې دا مسلې حل کېږي نو بهتر حل دا تعلیم ګرانو مرګرو د قتل او اقدام قتل وجوهات مختلف کېدی شي د زر زن او زمین او عمداسي نور وجوهات زمونږ معاشره کې د عدم برداشت او رویې عکاسي کوي الله دې وکړي چې مونږ لږ د صبر نه کار واخلو او لږه حوصله وکړو نو الله پاک به مونږ مزید د دې نقصانونو نه بچ کړي الله دې په مونږ باندې خصوصي رحم وکړي آمین